بسم الله الرحمن الرحيم والرابع والعشرون أن يدعى يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع ويتشهد بقلبه ولسانه. پمانځ کې 45 نمبر مستحب چي دي هغه د دې چې کله یو انسان په تحیت باندې کینی په قاعده باندې نو دې بخپل د دواړه لاسونه په دې دواړو پتنونو د پاسه دي. دلته لږ دې خبره ته فکر وکړئ. بعض خلک چې په تشهود باندې کینی نو دا خپل لاسونه په زنګون باندې دي. د زنګون سر ته ورسې نه په تحیت کې په زنګون باندې لاسونه یې یو خو دا ګوتې د قبلې نه وړي اکثر د ګوتو سرونه لاندې را قبلې ته نشو او دین دا دی چې مستحب ته ندویم دا پاتې شو چې دلته خودل د لاس په پتون باندې راغلي دي او دی انسان په زنګون باندې لاس کې خو نه دا دویم مستحب پاتې کیږي. نو بهتره دا ده چې لاس په پتون د پاسه کېږي. په تشهود کې چې کله کېناستې نو د پتون د پاسه ولاس کېږي. دا خپل ګوتې بلګي فراخه کی ډېر به جوختیم نه او ډېر به کلاویم نه دا ګوتې بلګي لګي فراخه پرې. اکثر خلکو دا کټه ګوته چې کومه د لاسونو دا کټه ګوته لاندې زړند کړي دا به د قبلې نه وړي دا مستحب دا ده. تاسو له ورسره د فقه په کتابونو کې راشي چې ټول اندامونه په قبلې ته مخامخ کې نو چې څنګه دا صدور ګوتې د قبلې ته نیغي غزولې دي دا کټه ګوتم لاندې مپرېګه دا کټه ګوتم راوړه دي سره نیغه و غزوا. بیا با تحیت لله وی نو چې کله په قاعده کې نهسته تحیت لله والصلوات والطیبات نو د دې معنی ته په پسړه کې تصور کې په خله باندې الفاظ وي پسړه کې به معنی ته خیال ساتي. التحیات لله والصلوات والطیبات ټول عبادت زبانیه چي دي. التحیات طول عبادت زبانیه لله الله لردي والصلوات طول عبادت بدنیه الله لردي والطيبات طول عبادت مالیه الله لردي. دې ترجمه ته هم خیال ساتي بیا بداوای نو دا سل رښتم مستحب دي. والرابع والعشرون سلی رښتم مستحب انداده يدعا يديه دا چې کی بده لاسونه علا فخذيه په پتونونو باندې پتون د پاسه بلاس کیږي. مبسوطه الاصابع فراخ بوي ګوتي دا ګوتي به اخلاصي کړي فراخ بوي یو بل سره به جنگي نه او ډیر به کلاوي نه چې د قبلې نه تو نشي. ويتشهد او التحيات لله بجلي بقلبه پزړه سره ولسانه او پجب سره پزړه سره به معنی ته خیال کوي او پجب باندې بد الفاظ لولي. والخامس والعشرون پنځويشتم مستحب امانځ کې هغه ده چې کله یو انسان التحیات لله تعالی عبده ورسوله پورې اولولي نو داغه نه بعد بیا موږ وایو اللهم صل علی محمد بیا درود شریف وایو. نو دا درود شریف ویل دا مستحب دي دا سنت دي مخکې تیر شیو خدای صاحب دا په مستحباتو کې حساب کړی. نو چې کله یو انسان دا تحیت نه فارغ شي دی به درود وای او د درود نه چې فارغ شي دعا وای د دعا نه بعد سلام ګرځي نو دا مونږ چې وایو السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله دا لفظ د سلام دام سنت کې تیر شوی دی مخکې تاسو ویل خودل تاغه 25 مستحب دا دی چې کله تاسو سلام ګرځوي یو انسان ځان لمونځ کوي نو دې د سلام بچا باندې چې وي السلام علیکم ورحمت الله دې په پزړه کې نیت کې داراولي چې زما دې سلام وي په دې کرام الکاتبین فرشتو باندې ما سره چې کوم فرشتي دي په دې مې دې سلام وي او چې کوم نیکان پیریان دي پاغي مې دې سلام وي. السلام علیکم ورحمت الله زړه کې بيداوي چې په دې فرشتو باندې او په نیکانو پیریانو مې دې سلام وي او بیا چې ګس طرف ته سلام ګرځي هم داسې وي. که یو انسان امام سره مونږ کې په جمع باندې
نو د نیت بداوی چې کله ته سلام ګرځې سلام نو کستانه امام خي طرف ته ولاړو ته د امام ګس طرف ته وي نو بیا ستانه امام خي طرف ته راځي نو ته چې سلام ګرځې نو ستا په نیت کې بداوی چې زما سلام دی په دې امام بم یاد کې پکې پزړه کې او د دې جمع په مرګرو باندې چې کوم د سرخي طرف ته څومره مرګري د جمع کې ولاړې په دې مې سلام وي او په فرشتو مې دې سلام وي چې کوم موجوده فرشتي دي او په نیکانو پیرانو مې دې سلام وي او چې کله ګس طرف ته بیا سلام ګرځي نو امام ستاخي طرف ته نو ګس طرف ته بیا امام نشته دی بیا به چې په دې مقتدیانو چې دا کم یاران مې خوا کې ولاړ دي جمع مرګري په دې مې دې سلام وي په فرشتو مې دې وي او دا غرق په نیکانو پیرانو مې دې سلام وي خدا په جمع کې یو انسان ځان له منځ کوي نو چې سلام ګرځي بس او دې و چې زما سلام دی په دې موجوده فرشتو باندې فرشتي نه دې بګي کوي والخامس والعشرون پنځويشتم مستحب اغداد اذا فرغ کله چې انسان فارغ شي من التشهد دا تحیات لله لستونا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بیا په حضور علیہ السلام درود وای ثم يسلم بیا به سلام ګرځي سلام بوای علامن پاغه چا فی یمینه چې خي طرف دی من الرجال سړي اوس چې خي طرف ته کم نه ولاړ دي نو پاغي به سلام واچي کزنه په جمع باندې منځ کوي بل فرض حرم شریف کې نو مثال دی چې کم خي طرف ته زنانه ولاړ نو دا وای په لکه چې زما دي په دې زنانو باندې سلام وي والحفظتی او محافظ فرشتو مې دیم سلام وي ثم يسلم على يساره بیا به ګس طرف ته سلام وګرځي مثل ذلك په مثل لدی باندې بیا به د دې په مثال باندې په ګس طرف سلام وګرځي یعنی مطلب عمدغه سی به وي چې زما دی خي طرف ته کم خلق ولاړ دي په دې مې دیم سلام وي او د چې کوم محافظ فرشتي دي نو په دې مې دیم سلام وي وما سوی ذالک او هغه چې سیوا د دې 25 مستحبات نه دي آداب الندابیا آداب د مانځ دي آداب دي وثواب او په دغه کارونو کې بیا ثواب هم شته دي د دې 25 مستحبات نه بغیر نور کارونه باز لاس شته دي چې داغي په کولو کې ثواب دي هغه ته آداب د مانځ ویل شي او به ان شاء الله سبا بیانو بس ته دې پوری والرابع والعشرون سلیشتم نمبر مستحب انداد یا دعا چې کی بدی یده لا سنام علی فخذه په پتونونو باندې مبسوطه الاصابع غتبه فراخوي ويتشهد التحيات لله بجلی بقلبه ولسانه پجب سره او پسړه سلام والخامس والعشرون پنځويشتم مستحب اذا فرغ من التشهد کله چې د التحیات لله لستونا فارغ شي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم او درود وای په حضور علیہ السلام ثم يسلم بیا سلام وای بده پچا باندې به سلام وای علامن پاغه چا فی یمینه چې خي طرف ته من الرجال سړونا او که خزه په جمع منځ کوي نو خزه په پاغه چا سلام وای چې کوم خي طرف ته دی خزه ولاړی والحفظتی او په محافظ فرشتو بم سلام وای ثم يسلم على يساره بیا به ګس طرف ته انداز سلام وګرځي مثل ذلك هم دارن وما سوی ذلك او هغه چې سیوا د دې 25 مستحبات نه دي نو هغه آداب او ثواب هغه آداب د منځ دي او باعث د ثواب کارونه دي بس ته دې سي پوره